الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق جزاك الله. یا ایها الذین آمنوا دا اوس سم حکم دی اتم نهم پیګو غنا او لسم درې واړه اتم حکم وضو اداس نهم حکم فرضیت غسل او لسم حکم مشروعیت د تیمم تشکرون پوری دا مسئلہ دا تر دا لسو احکام پوری دا بیان دی لعلکم تشکرون دا قضای پوری دا سو بیان شو اتم نهم او لسم دا درې وړه او دس او دارنګه غسل فرضیت او دارنګه د تیمم دا درې دا بیان کوي الله تعالی. اچھا جی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم القيامة الى الصلاة چې تاسو ودرېږئ مانځه ته نو فغسلوا وینځئ مخونه نه اذا اردتم القيامة چې تاسو اراده د قیام وکړه چې زه لمونځ کوم اراده مې ده چې زه لمونځ له نو فغسلوا وجوهکم خپل مخونه وینځئ و ایدیکم لاسونه وینځئ الی المرافق تر څنګلو پورې څنګلې ورسره وینځئ غایه په مغیا کې داخله ده اله لپاره غایه ده که نه نو مغیا دا مرافق دي دا غایا دا داخله په مغیا کې په غسل کې په مخ په ویدلو کې څنګلوم داخله دا اړو کې دا اوامسحوا برؤوسکم اوامسحوا کې بسرونو باندې وارجلکم اپو وی د خپل را وامسحوا برؤوسکم دا خود مسح دلاندې دا سر او وارجلکم دا عطف ته بچا باندې وجوهکم باندې ایدیکم باندې پیګه کنه دا چې کوم حکم دی هغه د دې چې هغه وینځل دي په ایدیکم باندې دا عطف الال کعبین تر فرقو پورې دیکھم پرکی پکې داخل دي پکې به وینځي دا اړ کې اوچت وان کنتم جنوبا دا خو یو حکم شو پیګه او دا شم شو او وس فرضیت ته غسل دا دیم حکم ٹھیک ہے او دا رنګه وان کنتم جنوبان کتا سو په جنابت کې نو فتوهرو نو تاسو فتوهرو معنی فغتسلوا غسل کوي ځان پاک کې نه غسل کوي او دا غسل لپاره وخت کې کته جوړه کنه جوړه وین کنتم مرضا او چې د فرض کو تم مریض دی یزوره الماء پدې شته تاسو او وو ضرر راځي اسه نه نن سبا بای سره اسه په معمولی باندې په سر دریا او دا څنګه شم کوي یخنی وی کنه دا یو دی نه دا چې یزوره الماء او علا سفر یا په دوران د سفر کې مسافر او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او تاسو نه دا لوی بول یا وړو یعنی احدث بیاودس شي دا ټول اسباب د غسل الله تعالی بیان او لا مسلم النساء یا تاسو میلاو شي بیبيانو سره نو په جنابت کې شي په ټول سره کې فلم تجدو ما انت سو بنت بیان مونته دا چې مریض دی اخو دغه شو چې په سفر په دوران کې نو اوم او بیا متل ګران دي او یا او غسل چې کوي نو اوس بس کوي فلم تجدو ما ان نو فتيمموا صعيدا طيبا الله وی چې تاسو قص کوي فتيمموا ما اقصدوا
قص کې تاسو سعیدن طیبا هغه خاوره پاکه ترابا طاهرا پاکه خاوره وګورئ یا د جنس د خاورې نه وي ځکه کپڑا د هغې باندې دوړه داسې اثر وي که نه یا دا لرګی د مثلا په دې باندې اثر وي یا بل جامه وي نو په هغې باندې ووایئ قص کې هغې باندې تیمم ووایئ فامسحوا بوجوهکم نو ضربتین دي دو وهل دي ضربة للوجه وضربة لليدين نو فامسحوا بوجوهکم مسکئ تاسو مخونه خپل په لاسونو و ایدیکم لاسونه منه په دې سره په دې وهلو سره دو ځله ضربتین به وکړي که نه نو دا په دې ضربتینو سره وما يريد الله نه اراد کې الله تعالی لیجعل علیکم من حرج چې وګرځي په تاسو باندې تکلیف حرج او ضیقت که درته دا ویلي چې هر څنګه چې تبا اوبه مستعملی خو که مریض یا که غیر مریض که په سفر که غیر سفر وي که اوبه وي یا که نه خو تبا ګورې اوبه څنګه چې الله په تاسو خو سختي نه کوي که نه ولكن يريد ليطهركم الله اراده کوي چې تاسو پاک کی من الاحداث د ګندګۍ نه او دغه رنګې و ذنوب د ګناهونو نه تاسو الله پاک کی ځکه چې دا او د چې دا ګناهونه ورځي که نه پیږي وليتم نعمته علیکم پوره کړي الله تعالی نعمت خپل پتا سو باندې لعلکم تشکرون نعمه چې تاسو د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ تشکرون نعمه پیږي دې غلام دا اوس تذکیر نعمتونه نو دې کې تذکیر د انعام او د وعده د الله تعالی دا بیان شي سوي تذکیر انعام و عهد خداوند انام صدور کو دیو آیات کی وذکروا آیات کے خلقو یاد کے تاسو نعمت اللہ علیکم چی احسانات اللہ تعالی پتا سبانے و میثاقہ الذی او اغا وعدہ واسقکم به چی تاسو سره وعدہ کړی آحتا علیکا چې تاسو سره وعده کړی په هغې باندې اذ قلتم سمعنا واطعنا هغه وعده دا ده اذ قلتم چې تاسو وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حین بایعتموه دا هغې ته اشاره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه بیعت کو پیږی به که نه نو تاسو په بیعت کې دا ویلو پیغمبر علیه السلام سره وعده کړو چې سمعنا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ وارد ستا قول واطعنا موږ به تابعداري کړو ستا په هر هغه شو چې ته موږ ته امر کې په فی کل ما تأمر به وتنهى عنه پیږي موږ دا تاسو نبی علیہ السلام سره وعده کړو په حدیبیه مقام کې واتقوا الله ویریږئ الله نه د وعدې خیال ساتئ د الله نه یره وکئ او د وعدې خیال ساتئ واتقوا الله فی میثاقه چې الله تنقضوه وعده ماته نه کوي ان الله علیم بذات الصدور الله علیم دی بذات الصدور بما فی القلوب وزرونو چا کی جسی الله ټول ته علم دی ارسو دا یو لسم حکم حکم یازدهم وجوب عدل و انصاف و اداء شهادت حقه شیخ سے وی یو لسم حکم وجوب عدل چې عدل وکړي انصاف وکړي او ادا د شهادت حقه وکړي چې تا
یو شهادت یو گواهی ستا په مخ کې یو کار شي نو هغه به ادا کوي، دا ستا ذمہواري ده. دا تر هغه جحیم پورې اولئک اصحاب الجحیم هغه ځای. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کونوا قوامین لله شی تاسو ودرېدونکي الله ته قائمین. قوامین په معنی قائمین سره یعنی تاسو قائمین شی الله ته بحقوقه د الله حقوق پورا کړه او ضروري کوي چې په څه قائم شي د الله په حقوق باندې. نقطې لیکي چې قرآن ترجمه ده بیا مطلب باندې کوي. شهداء بالقسط او گواهی ورکوي بالقسط بالعدل انسان سره گواهی کوي. رد و بدل کمی زیادتی و شهادت کیوں نہ کہی. ولا یجرمنکم شنآن قوم او کسب دینے کی او بات دینے کی پتا سمان دشمنی دی او قوم چتا دی او قوم سر دشمن یا کافر دی اڑو فرض کو اتا عدلونو کیا کافر سر اندام خندا عدل بتکای انسان سر پیگے بکنے پیگے. ولا یجرمنکم ولا یکسبنکم ولا یحملنکم باعث حمل دینے کی طرح دشمنی شنآن قوم دشمنی یا قوم بغض یا قوم سر او علا پدے خبر چا اللہ تعالی تعالیٰ کیا کسا تے زورو با سے پدے کی دا بنا کیسے او تو ورسی کہ آگو تو دشمنائی سر دے کہ دشمنائی اخذور تو باسی دا بنا کی ایدلو فی عادل کوئی فی العدو والولی د دشمن سره عادل کوا د دوست سره عادل کوا دا پکې نشته چې دا مې دوست دا مې دشمن دی. خو چې شهادت و هغه چې څه حق و هغه حق به وایي خپل زور هغه باندې نه وباسي خو پیږي به نه موږ خو باسو دا سکو کنه د دې وجه الله تعالی او په دې پیاس هو دا عادل چې اقرب للتقوا دا تقوا دار دلے نزدې دی دې کی تقوا پیدا کی وتقوا الله د خدای نه ویریږي ان الله خبير بما تعملون. الله خبردار دی په چې تاسو کوي. وست الله تعالی دې د عهد د وعده پوره کوونکی ذاتي. وعد الله الذين امنوا وذكر الله تعالی المؤمنان سره وعمل الصالحات چې نیک اعمال کوي وعدا حسنا دا سرولي کوي سو وعده کړی دا وعده حسنا کل وعده او وعده حسنا سره دا دا لهم مغفرت د بار بخشش ته او اجر عظیم اجر دې د هول جنت چا جنت ته بس تخفیف بیان. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آخر جاؤ کفر کو تکذیب کو زمین آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم دا خواندان جہنم دی. کون شبه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم شیسے وہی چی تذکیر دا بعض انعامات و خاصو دنیاویو دا بیان یارتا بعض انعامات خاصہ دنیاویہ چی دنیا سے تعلق لگی آپ مومنون فلیتوکل المومنون کوئی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا اے خلقو یاد کے نعمت اللہ علیکم چی نعمت کرے اللہ تعالیٰ پتا سمانے اذ ہم قوم آغا نعمت یاد کے چی قصو کی او قوم وهم قریشون چاہ قریش کی لا وصلو کی چی قوم سوک تھے او قریشون یو دل قریش دا خو زیو سیدل کی نبی علیہ السلام دادون ہو کنا انا افصح القریش نبی علیہ السلام ہوئی کنا بید انی من قریش فکر بگا انا افصح العربی بید انی من قریش نو دا قریش ټول دې کې خو مشرکین دې کې ډېر کړ نو دوی یو ځل قصه کو چې موږ په دوه حمله کوو او دا ټول چې کوم ځای ختمو دا مسلمانان
او الله تعالی داسې جوړ کړ چې هغه دوه لاسونه بند کړ پوهېږې که یا لکه ابو سفیان چلته نه اراده وکړ چې زه واپس کېږم د دوی بېخیندي کوم ټول استحصال کوم پوهېږې که او هغه اراده یې د هغو څه کړله بدله یې کړه پوه نه شوې مطلب بوزدل شو نو تاسو یاد کې مؤمنانو نعمت زما هغه علیکم چې پتا شه اذ هم قوم چې قص کو قوم چې هم قریش چا قریشو چې ان یبسطو الیکم چې وګدي کی یمدوا الیکم تاسو ته ایدی هم لاسونه لیقتلوا بكم چې تاسو جګړه وکړي ابو سفیان اراده وکړه واپس راتلو نو فکف ایدیهم الله تعالی بند کړ لاسونه دوان کوم د تاسو او خو اراده بل چا دې کړو لیکن الله تعالی بند کړ او په ژوند کې بوزدلی پیدا کړ وتقوا الله ویریږي الله نه وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله باندې توکل مؤمنان کوي تاسو په ځان کامل ایمان پیدا کړئ دا اوس ذکر د او عهود د امم سابقه بیانې او بدعهدی ددو چې چا وعده کړی دا داغه بیا وعده خلافی کړی دا او وعده شکنی کړی دا داغه نتیجه خی الله تعالی څه نتیجه ده دا اسناونه پورې دا بیان دی ٹھیک ہے اچھا جی یہ اسلام تو معلوم دی اور سب ينبئهم الله بما كانوا يصنعون آغا ٹھیک ہے بکنا آغا پر اللہ تعالیٰ دو ذکر کیو عہود امم سابقاو چاہو وعدی کری اب بدعہدی کرے دا وہ شان اور نتیجہ تاستا بیانی چاہو آخری انجام سے سگر دے دل دے چیز وعدے خلاف کر دے اوفو بالعہود اللہ مخی پر ابتدار صورت کے ہوئے کنا دادا کے معنی دا تفریدہ تو پروان ہے وعدے دے وہ کو دا بد حالی لکہ دے مخنو خلق وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا اس بیان دا نقل وعدے دو نمونی اللہ تعالیٰ پیش کی اولانا نمونہ دادا بیار پسید بے مبلہ دا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یقینا واقست اللہ تعالیٰ وعدد بنی اسرائیل علی التوحید چتاسبا اللہ واحد گنے وبعثنا منهم 12 نقیبا اولی گل منگا پدو کے 12 نقیبا 12 سرداران نقیب سردار تیج اور دا 12 قبیلے 12 قبیلہ کے من کل سبتن نقیبن ٹھیک ہے کہنا چی بھائی تبا پاکپلے قبیلہ با ذمہوارے دا بل و پاکپلے بھی دا بل و پاکپلے بھی پہاڑ قبیلہ کی یو مشرع گرزو نقیب سردار آوازہ اتواق سر مضبوطہ وقال لهم بہت مقدر میں وقال لهم الله اللہ تعالیٰ وی چی انی معکم زگور تاسو سرائی ما بالقول والنصر امداد بر سرکوم و تاسو اخبر وعدے مخالفت نہ کوئی یہ موجود ہے لئن اقمتم الصلاة دا بکی امر مصلح بیانی گی اس دالام قسمی دے اللہ تعالیٰ زمانے قسمی بذات اخبر مانے کہ تاسو مز قائم کر وآتیتم الزکاة تاسو زکاتون ورکر وآمنتم برسولی اے بنی اسرائیل تاسو ایمان زمان پر رسولان راڑ وعزرتموهم تاسو دور امداد کو عزرتموهم نصرتموهم تاسو دور نصرت کو وأقرتم الله قرضا حسنا تاسو قرض ورکو دا اللہ پلال کی قرض حسن غریبانہ اللہ نظمالا ٹھول تاسو دا وعدہ دا چلا اکفرن عنکم سیئاتکم
زب خامخا لرکم د تاسو نه تاسو ګناونه ولا ادخلنکم زب تاسو داخل کوم جنات تجری من تحتها الانهار خو یاد ساتئ فمن کفر بعد ذلک المیثاق چا چې کفر کړ پس د وعده نه چا کوم وعده نه ما واسطه منکم د تاسو نه نو فقط ضل سواء السبیل د گمراه ابیلار شه هغه نه غلار پرې خو ده اخطا طریق الحق د خطا کړ لار حق سوا نه غلار خطا کړ نو د دې وجنا دا وعده ځاګونه واغسر شو پیګه پیګه او دغه رنګي یو هو عذاب پیدا الله تعالی نازل کړ فبما نقضهم میثاقهم کله چې دو وعده ما تکړه لعناهم الله ما په لعنت لګو ابعدهم من رحمتنا لعناهم من ابعدهم من رحمتنا وعده کنا یو خدا اولنه سزا ادا شول لعناهم چې ما لره کدو د رحمت خبر یو دویم وجعلنا قلوبهم قاسیه او ګرځول ما زړه د دو قاسیه سخت سخت مې ګرځول او دا نه دا زړه کې مې بالکل ادا سم سخت چې يحرفون کلمه عن مواضعه دو با تحریف کو بیزای کول با کلمات الله تعالی په کتاب د الله کې ان مواضع د خپل زین یو زین بل ځای ته کول بل ځای ته کول دمه جرأت پکې پیدا شي دا زونه دم را کلک شو یو ګناه چې سړی کې خو بازو خیریږي هم کنه لیکن دغه زونه الله تعالی ذکر ونسوا حظا مما ذکروا به او دو پرې خود یې رکړ حزن هغه نصیبه حصہ مما داغنا ذکروا به چې امروا به چې د امر شي باغ سره په تورات کې چې هغه اتباع د محمد صلی الله علیه وسلم ذکروا به فی التورات من اتباع محمد صلی الله علیه وسلم هغه یې رکړ بس هغه پرې خود او دا لو به شروع کړ کہ قرآن کے تحریفات شور کو کتاب کے اخبل نو لا تزالو تطلع على خائنۃ منهم ہمیشہ با ظاہر دو تطلع ما تظہر على خائنۃ خیانت منهم ددونا بنقض العهد وغیرہ طول قبائح پتی رو 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 دی بنی اسرائیل کا قابل الا قلیلا منهم چند کسان لکه عبدالله ابن سلام ممن اسلم چې هغه اسلام اورل نو د دې وجه نه دو دادا سے خلق دی فاعف عنهم واصفح الله وی چا معاف کدولا واصفح درگذرته وکړه ان الله يحب المحسنين الله فخی نیکان دا نیکان خو نه دي خدا آیات هم منسوخ شوی دی په آیات تصیف سره درگذر به اوس نه کوي جدا کارونه کوي لکه چې مخکې دودا کول مخکنو قومونه اوس ورته جهاد کوي دا یو نقض د عهد لپاره یو نمونه دا ما تاسو چې دوه نمونه دویمه نمونه ول دا ذکر کیږي ومن الذين قالوا دا دویمه نمونه د نقض د عهد د والده ومن الذين قالوا اباز د بني اسرائيل دا هغه دي چې وي چې ان نصارى موږ نصارای عیسی علیه السلام نو الله وی ددونه موږ داسې واغه اخذنا میثاقهم لکه چې څنګه موږ داغه يهودو نه واده غسه بني اسرائیل يهود موږ ددونه واده واغسله نو فنسو هغه پر خدا حظن جو حساب ما ذکر بي هغه چې دو
تا ذکر شیو په انجیل کې من الایمان وغیره نو دا هغه وعده دوم ماته کړله نو فاغرنا بینهم العداوة والبغضاء الله وی مون په دوی کې فرقې جوړ کړې چې کله وعده خیال ونه ساته نو فاغرنا دومنګل یعنی څکړو تیز کړ دومنګا په ما بین خپل کې بینهم العداوة په دشمنه په بغض باندې دو یو بل سره بغض او حسد الى يوم القيامه وكل فرقه يكفر اخر غبل وي مان به کفر تو هر یو لکه یو پاک عیسی علیہ السلام چا به دا الله دې چا به دا ابن الله دې چا به صالح ثلاثه دې دا ټول وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ازردا چې خبرداري ورکړي دوی ته الله تعالی فی الاخرته دنیا کې خدا سي شو رسوا شو ذلت خبرداري ورکړي دوی الله تعالی په آخرت کې بما كانوا يصنعون هغه چې دوی کوم کارونه کړی فیجازي هم علیه بدله به هغه سیدونه پاغي باندې دا دې دا مسله دا اولنې حساب د صورت اولنې چې دوه حصے دو ځای شوي که دا حصہ اوله د مضمون اول دا ختم شو و دویمه حصہ د مضمون اول شروع شو پوه شئ که نه اوله حصہ په څو تقسیم شو یو حصہ ختم شو او دا بله ده د هغې کې څه شی بیان شو فعلی شاباش دغه شان یادوي چې د قرآن هغه ټول نچوړ تاسو ته معلوم وي چې دې کې دا دی وَسِيَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ دا خطاب شیخ سیبوی خطاب نصیحت معاب بسوی جمعی اہل کتاب مخکې خو انفرادي طریقې سره ځان لای بیان وکړو و ټول اهل کتاب بیانوي خطاب د نصیحت بسوی جميع اهل کتاب برای تصدیق رسالت محمدیہ علی صاحبها الف صلوات و سلام ټول اهل کتاب ته وی چې تاسو تصدیق وکړئ پر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم ولې ځکه چې د دې ټولو نه الله تعالی وعده غوښتي وه مخکې موږ ویلو که نه نو د دې وجې نه اوس دا هغه خطاب کوي مستقیما نه به دې ښکته دی به الی صراط المستقیم یا اهل کتاب یا اهل کتابو دا نفی د شرک اعتقادی ده او نفی د شرک فی تصرف یو شی دی ٹھیک ہے بکنا دیکھیے نفی شرک اعتقادی دا عقیدہ بساتے تو په تصدیق تو رسالت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې ٹھیک ہے بکنا دا عقیدہ زر سره تعلق دی فعل نه دی عامه خو فعل دا وکړه یا اهل کتابو قد جاءکم رسولنا راغ تاسو ته رسول زما چې محمد صلی الله علیه وسلم دی یبین لکم کثیرا بیان تاسو ډېر مما کنتم تخفون چې تاسو پټاو من الکتاب دی کتاب مخه تاسو پټول تخفون ما تکتمون پټاو من الکتاب دی کتاب تورات نه دی انجیل نه لکه آیات رجم شو یا صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بدو پټاو کنه دا سره ولګي ٹھیک ہے بیا ويعفو عن كثير اتاس به درگذر کو د ډېرو احکامونه نو د دې وجنا اوس دا کتاب راغی دا پیغمبر راغی اوس په پټوای نه سه او نه شي پټول
قد جاءکم من الله نور ځکه چې اوس راغی تاسو ته د طرفه د الله تعالی نه نور چې هغه څه شی دی قرآن دی نور قرآن دی که و کتاب مبین دا عطف تفسیر دی او کتاب چې هغه چې قرآن دی مبین بین ظاهر ډېر ظاهر د هغې کې پټوالی اوس نشته مخکې به تاسو پټول اوس پټوالی نشته هغې کې تاسو تحریف هم نه شئ کولی یو حرف هم پکې بدلول را بدلولی نه شئ پوهېږئ پکې نه پوهېږئ نو د دې وجې نه یهدي به الله تاسو ته هدایت کې په دې کتاب سره په دې قرآن سره الله تعالی اوس نو من اتبع رضوانه څوک چې تابع وګرځېده د رضامندۍ زما یعنې بیان آمنه چې ایمان یې راوړو سبل السلام نو دو غوره کړې هغه لارې د سلامتیا چې څومره لارې دي په هغې باندې تلل وکړو بس ویخرجهم او باسي به دوی لره الله تعالی من الظلمات د تیارو د کفر نه د دې قرآن په وجه الی نور د ایمان ته باذنه بارادته ويهديهم الى صراط مستقيم او الله تعالی هدایت کی دوی ته نه لارې ته چې هغه صراط مستقیم دین الاسلام دا وسره ولیکي صراط مستقیم څه دی چې دین اسلام دی که نو د دې وجې نه دا الله تبارک وتعالی په تاسو ډېر لوی انعام وکړو اوس چې هغه پټې خبرې ستاسو ښکاره کېږي اوس ابطال د عقیدې د الوهیت ته عیسی علیه السلام بیانوي دا د دوه قبایل شروع شو د نصاراو ابطال عقیده الوهیت عیسی علیه السلام دا قدیره پورا بیو علا کل شین قدیر دا لقد کفر الذین قالوا بشکا کفر کرا خلقو چوی یغو چی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی اللہ هو مسیح ابن مریم دے دا یعنی دو دا ہوا یو پکی دا سو چاوی چی دا عین اللہ دے دا مسیح عیسیٰ علیہ السلام او دا ځان لپاره الہ ګرځولی دې ته یعقوبیه ویل شي یعقوبیه دا یو فرقه وه په دې کې دې کې ډېرې فرقې نصرانان پوهېږئ که نو یعقوبیه به وایي چې دا عیسی علیه السلام هو نو بیا په دې کې چا به وایي چې دا هو الله دی چا به وایي چې نه الله په دې کې حلول کړی دی پوهېږئ نه چا به څه چا به څه دا مختلف دا قل اوت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی فمن یملک لکم من اللہ شیئا سوک پر ذموار شی فمن یملکو ان فمن یدفعو دفع بکی لکم تاصلا من اللہ دا اللہ شیئا سے شیئن ارادا کہ ارادو کی اللہ تعالیٰ یحرک المسیح ابن مریم اللہ ہلاک کی مسیح ابن مریم لرا و امه مور داغلرا ومن فی الارض جميعا اولا هلاکی آغا سے چی طول پر زمکہ کی دی نو سوک پا دا سے سوکشتا دے چی معنی دفع کی قول وطا فمن یملکو فمن یدفعو لکم من اللہ دا بدا اللہ نخلاص کی تو مسیح علیہ السلام ہلاکی یا مور ہلاکی یا پزمکہ جسوم موجودات یا طول اللہ ہلاکی نو دا سے دفعی والا شتر چې هغه ما نخلاص کی نشته نو د دې وجې نه مطلب دا دی چې یو عقیده د څه وکړئ یو عقیده د الله وساتئ دې ته ویلی شي نفي د شرک اعتقادي عقیده به فقط د الله چې هر څه چې کوي نو څوک کوي الله تعالی کوي دې کې نفي شرک اعتقادي ده پوه نه شوئ پې مشتاق باندې نفي شرک اور سے اعتقادي عجیب کچته مسیح
علیہ السلام تاسو وایي چې دا هو به هو خدای دی نو پکار دی چې زه دې هلاکوم یا د مور هلاکوم یا هغه څه چې په ځمکه کې دا زه هلاکوم پکار دی چې دو مانه خلاص کړي که نه دفع کړي لیکن هغه نشي دفع کولی پوه نه شوې هغه نشي دفع کولی چې نشي دفع کولی څنګه خدای شو نو د دې وجې نه ولله ملک السماوات والارض خاص الله لپاره حصر راغی دې ته حصر وایي خاص د الله لپاره دی بادشاهي د اسمانونو ځمکو ما بینهما ما بین ذلک یخلق ما یشاء الله پیدا کوي هغه چې خوښ شي او دارنګه والله على كل شيء قدير الله بس ایمان قادر پونه شامل والله على كل شيء شاءه قدير فکر هر چیز باندې چې وواړي شاءه هو ته مقدر باندې قدیر دی الله قادر دی اچھا جی ابطال د دعوی د اهل کتابو په باره د قرب او د اختصاص خداوندی کې چې څه وی ابطال دعوی اهل کتاب چې دو دا دعوه کوي د اهل کتاب درباره قرب چې موږ ډیر قریب یو الله تعالی ته او اختصاص او موږ خاص د خداوندی الله تعالی موږ خاص خلق دا باطلی الله تعالی دا خبره ده دا باطلی دا الیه المصیر په دا بیان چې دام تاسو سه دخل جمع خرج دی هیڅ هم نشته فکر وکړه تاسو نو الله تقریب یې او نه خاص خلق یې تاسو د الله واضح کړه او د دې هم نه فکر آداب طریقې شکوه بیان یې تر او دا خاص هغه خلق دی چې هغه علما درویشان دي د یهود او نصارا پیګه دا دغه خلقو چې مونږ داسې مونږ ابناء الله یو مونږ حباد الله تعالی وقالت اليهود يهود وبي يهود مراد هغه علما او پیران مراد دي چې علما درویشان پیران دا دوه مراد دي او د نصارانو به هم دا وي کل منهم هر یو بداوي وقالت اليهود والنصارى وی به يهوديان او نصارا او کل منهم هر یو د احبار او رهبان به وي نحن ابناء الله من د الله تعالی زامن داوا کوډه اوچته کول او نو د دې وجنا الله تعالی اوس بده باندې رد کړي رد کړي واحباؤه من د الله تعالی دوستان نږدې وتا قل لهم یا محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته جواب کې ته وایا دا شکوې په طریقې سره و دا جواب د شکوې دی الله ته جواب ورکړي ہوتا او قل هو تدوتا فلما يعذبكم بذنوبكم ولذا تاسو العذاب استاس گناہوں بیان راکې په دنیا کې تاسو هم عذابونه درکړ ځنه شادوغان شو ځنه خنزیران دنه وګرځیدل پیګې ته کنه قراتن خنازیر پیګې کنه دا ولی بیا چې تاسو الله ابنا او زامن او دوستان نه سودا څه سزا دانه اور کې ذکر شادوغان جوړې کړل خنزیران جوړ پیګې به کنه دا تاسو والے کوي تاسو ها قل وتوي فلما يعذبكم بذنوبكم ولې تاسو عذاب درکې تاسو په ګناہوں باندې چې ګناه کوي او الله تعالی سنجیده عذاب درکې بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو چې بشر من جمله من خلق من جمله من خلق من جمله دا کنه چې الله کوم پیدا کړی تاسو هم یو شاخ تاسو یو مخلوق تاسو کې تاسو باندې سجنډا لګیدل چې تاسو موږ د الله زموږ او الله دوستان پیګې به کنه یغفر لمن یشاء بخشش کی اللہ تعالی جاتے خوشی المغفرت له هغه ته مغفرت وکړو ويعذب من يشاء تعذيبه او عذاب کی اللہ تعالی هغه چاته چې عذاب ورکړي او دا پدې د الله تعالی باندې څوک جبر نشي کولی
ولله ملک السماوات والارض. دا دلیل د دعوا ده چې خاص الله دې پاره بادشاہي د اسمان نزول بل څوک نشي کولی. تاسو عقیده دا ساتئ او نفی د شرک اعتقادي وکړئ، عقیدې نه دا شرک وباسئ، دا الفاظ وباسئ چې دا کوي دا داسې. خاص الله دې پاره په سلطنت د اسمانونو ځمکو وما بینهما وإلیه المصیر، او دی الله تعالی ته به زمونږ مرجع، رجوع به زمونږ اخیر کې هم الله تعالی ته. یا اهل الکتاب، اظهار شیخ اظهار نعمت و اتمام حجت ببعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اظهار د نعمت دا دی چې و اتمام حجت او پوروالی د حجت راغی ببعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، د نبی علیہ السلام په بعثت باندې حجت تام شه. بس سبال دو د الله په مخ کې دا حجت نشي پیش کولی چې موږ ته حق نه ور رسېدی، څوک حق خودون کې موږ لا نه ورغلی. نو نبی علیہ السلام دا اتمام د حجت وګرځېد په دو باندې. اظهار نعمت و اتمام حجت ببعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تراغا قدیرون کو دا رکو علا کل شین قدیر. دا یو آیت ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتابو، قد جاکم رسولنا، راغی تاستا رسول جمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے. بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساسر پارا دا راغی یبینو لکم چې دې سرګندۍ تاسو ته شرایع د دین د الله تعالی. یبین لکم شرایع دین، شرایع الدین علی فترة من الرسل، په انقطاع د پیغمبرانو، نور پیغمبران ختم شو لاړو، د دې نه بعد بل پیغمبر نه راځي. علی فترة من الرسل، په انقطاع د پیغمبرانو باندې. ځکه چې د نبی د عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په میس کې هم ډېر وخت تیر شو. دا روایت کې راځي چې 569 500 او یو کم او یا دا یې کلونه تیر شو د عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په مابین کې چې بل پیغمبر نو راغلی کنه. دې کې نو راغلی پیغمبران چې راغلي نو هغه د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام کې ډېر راغلي کنه. نو د دې وجه نه موږ دا پیغمبر راولې که اوس اتمام د حجت په در راغی او بیانې تاسو ته شرایع د دین علی فترة من الرسل، په قطع کېدو د دې پیغمبران چې منځ کې ډېر وخت تېر شو، چې ان تقولو لئن دل کلام تعلیه به حاضر کوي د پاره د دې خبرې چې تاسو ونه وایي لئن لا تقولو اذا عذبتم، چې تاسو معذب کوم، چې تاسو دا ونه وایي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، چې نه راغلی ګنه مونږ ته بشیر او نذیر، مونږ ته پیغمبر نه دی راغلی. نو دا پیغمبر په تاسو باندې حجت ته تام مشه که نه شو؟ تاسو اوس نشئ ویلی چې مونږ ته پیغمبر نه راغلی. نو فقط جاءکم بشیر و نذیر، راغی تاسو ته بشیر او نذیر. فلا عذر لکم، تاسو لپاره عذر نشته فيه په دې کې. اوس چې سبا تاسو د الله په مخ کې دا وایي چې موږ ته خو پیغمبر نه راغلی، عیسی علیہ السلام راغلی او هغه دا بل پیغمبر راغلی، نو موږ ته یې به لار ښولې وه که نه. نو ستاسو حجت تام شو. سبا تاسو داسې نه شئ ویلی چې موږ نه وو خبره، موږ عیسی علیہ السلام ته خدای وي یا ابن الله وي یا ثالث ثلاثه وي، یو پیغمبر علیہ السلام نو قرآن نو راغلی، تاسو دې کې نه ولیدل چې الله تعالی بشیر او نذیر را لېږلی.
फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर व मिन्हु ताज़ीबुकुम इल्लम तत्तबिऊहु कि तासो अल्लाह पर शीश कादिर दे बाद क़ुरत अल्लाह ताला दारे ताज़ीब को अज़ाब सासो दे इल्लम तत्तबिऊहु दे पैगम्बर इत्तिबा मुन करा आपको दे इत्तिबा मु करे बस खलास है पेगे भी ना पेगे आपको इत्तिबा मुन करे ना बस पता से हुज्जत तमाम ने बेवा जैसी जहन्नम